د کسبا دی زما استاد د بدن نه به روح پرواز شي نو ان شاء الله تیارې به کوو کنه مرګ د پاره به تیارې کوو کنه ان شاء الله تیارې به کوو زما محترمو الله پاک مختصر زندگی د دې دنیا راکړې ده دا ختمېدو والا ده زما عزتمندو دا واوره د دې وخت مثال د واورې دی دا واوره دی په شربت کې واچولا نو زما محترم خو قیمتي شولا دا واوره دی په اوبو کې واچولا خو څوک به فایده اوچته کی کدا واوره دی همداسې په دې ځمکه باندې کې خوستا واوره ویل کېږي لګیا واوره ویل کېږي نو زما محترمو کوشش کوي چې د 15 وخت منځونو اهتمام کوي 15 وخت منځ زما محترمو حدیث کې راځي الله جل جلاله حدیث قدسی دی څوک د 15 وخت منځونو اهتمام کوي الله پاک فرمای زبه په خپل ذمہواری باندې جنت کې داخلو په خپل ذمہواری باندې الله پاک د رزق ذمہواری اخستې ده د کم سړي څوک چې 15 وخت منځ کوي 15 انعام به وي ورکوم اولنې چې په دنیا کې زندگی ده د رزق تنگسیا به نه ختمه نن د دې رزق د پاره څومره لیواله سرګردانه څومره خفا ستومانه ستړي ستومانه او الله پاک فرمای 15 وخت منځ نو یار موږ به سوچ وکړو چې زمونږ منځ نه دی چې زمونږ په دې منځ سره مسله نه حل کیږي کنه زمونږ منځ نه دی قسم پر رب العالمین داسې کسان وګورم ولاړ وي په الله قسم نعمت سے تاسو هم کتلی ولاړ وي داسې رکوع ته کته شي کنه رکوع ته داسې کته شي رکوع ته داسې کتلین دي داسې خلک چا کتلی کتلیم دی کنه دا رکوع نه د اوچتېدل نه دي او د املا د سینې غول سیده دا واجب دي نو په منځ کې واجب پاتې شو هغه ورځ یو نوجوان منځ کولو دلته وتناسم داسې مې ورته کتل کنه مې دا به مسجد ما منځ وکړو او موږ ته پته منځ نه دی شوی دا منځ شوی نه دی ما راوغوښتو ما ورته خفه نه شي غوږ کې مې ورته پټ ویلې ورته ما چې څوک پتا آواز نه کوي څوک تا ته دا غلطي خینا استا دشمن دی زستا دوست ما د قیامت په ورځ با یو منځګزار داسې وي یو اجي سه بداسي وي شپېته کاله به عبادت کړي وي الله پاک ورته فرمایي یو دم قبول نه دی الله اوس چرته لاړ شم یا الله اوس خو دوباره تللم نشتا ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالح انا موقنون یا الله ما تخص یقین راغی دا خو ارسه حق سچتی یا الله ما واپس دنیا ته ولېګا واپس لل نشتا سانس ہے چانس ہے سانس ختم چانس ختم موږ نزان خلاصول نه دی په دې موږ باندې الله نزان خلاصول دی نن موږ د دې موږ نزان خلاصو سچل دیو کو موږ می وکړو راځي اول به نامون زر زر وکړو بیا به په قلار روټي وخورو دا موږ به زر زر وکړو دا بوج د دې وګونه خطه شي نجینا هاي جمعات ته به نه راځي لا حول ولا قوة الا بالله ته جمعات ته نه راځي نه تاسو پریدي نه جمعات کې تاسو راولي نه جمعات ته تاسو راغواړي نه جمعات ته هغه یو ذات ته چې هغه ارحم الراحمین ذات دی اته نه غواړي چې تا په جمعات کې وګوري اته نه غواړي زما محترمو یو کس مې واخستو نو یو مزدور ورته وی چې دا مال راکې زبې در سره کور پورې یو سم مال بلګ مزدوري راکې وی صحیح ده کنه بس هغه وسه چې کله د امیر روانولو وته وی حضرت دا یو خبره درته سوال کوم کچرته پلاره کې د مونږ وخت شو ګوره زب مونږ کوم هغه اوس پته نه لګی دا مې به زتا سره کم ځای پورې وړم خو چې ګوره د مونږ وخت شو زب ګوره مونږ کوم وی صحیح ده مړه خو وړه خبره ده هغه ور سره مې روان کړی دی پلاره کې आवाज راغې حي على الفلاح کامیابی کی طرف آ جاؤ اللہ اکبر اللہ سب سے بڑا ہے اللہ د هر سن لوی دی وتوی دا مېونی سماته سره خبره کړو ته ټیک ده هغه جمعه تر اذن شمون زیو کو دا غي نه پس په نوافل باندې ودرېدو ابار کس انتظار کوي ولکه دا څومره وخت تیر کو جمع سټیم شوی دا د نن نه بهر ته تاسو نه را پریدي دا ولا عجیب جواب ورکي وای کم څوک چې د بهر نه تا دن نه را پریدي هغه څوک ما د دن نه بهر ته نظر پریدي یہ کام کیا جاتا نہیں ہے یہ لیا جاتا ہے اللہ چاہے کسی سے لے لے نن دین یتیم شو وی کم چې می پاک الله
په پاک نبی ډیر ګران دی کم چې مې په پاک الله په پاک نبی ډیر ګران دی نن هغه اسلام یتیم شو ځکه مې زړه وران دی ځکه مې زړه وران دی زما محترمو انشاءالله نن عزم وکړو کوشش وکړو چې انشاءالله 15 وخت د مونځ اهتمام وکړو انشاءالله دا خېټه د حرامو نه زما عزتمندو پاکه صفا مړ شه بچی دې د لوږې د لاسه مړه شي ښځه دې مړه شي حرامو ته چې کم دی نږدې ورنشي حرامو سره نفرت زما عزتمندو کوه همیشه د پاره د حرامو نه ځان ساته یو طرف ته 10 روپۍ دي بل طرف ته 10 لکه روپۍ دي 10 روپۍ حلال دي 10 لکه حرام دي تا دې قسم وای 10 روپۍ واخله 10 لکه لته ورکا لري کا د حرامو نه حسد زما عزتمندو ډیر خطرناک دی حرامو سره چې کم اولاد پیدا شوه دی دا اولاد بستا د سر قاتل جوړیږي ستا د سترګو یخواله نشي جوړې دی دا په دې حرامو باندې کم بلډینګ تا جوړ کړی دی په حرامو باندې کم گاړي دی اخسته دی د حرامو کم لباس دی اغوستل دی دا تا د جهنم سکروټي چولې دی جی سیب د قشان د خويندو حقونه دا حرام دي دا زما عزتمندو یتیمانانو مال خپل خېټه ته اچول پاغي باندې خېټه اچول دا حرام دي زما محترم ناب تول کې کمې کول دا حرام دي یو مسلمان حق لاندې کول ګوتې به خودي ايش سکی به خاص ټماټر اچولي سکی او قسم بالله دا حرام دي حرام دي حرام دي کورته دی حلال پیسې را نه وړي حرام دي راوړي دا خزا دا به تا سره به جنگونه کوي دا به تا سره اخیری خبره کوم امام ابو حنیفه رحمت الله علیه درس تناسته او زما عزتمندو د قران او حدیث درس کې لګي دغه دوران کې زما عزتمندو یو ګین د محفل تر ورزیدو ماشومان دی لوبي کې محفل ته ګین رو ورزیدو نو امام صاحب خپل درس او تدریس کې پدې کې یو ماشوم را منډک چې وکړ او امام صاحب درس روان واپس لاړ بل ماشوم را منډک چې او امام صاحب درس واپس لاړ بل ماشوم راغې د خلکو د تاسو نه سیګا تاسو په وګو باندې راوړیو دلته راشي دلته نه ګین اوچت کې واپس منډکی ټیک تاسو وسوي ماشوم دی کړ امام صاحب سوې ودا حرامي دی سدي حرامي دی اوس دا خبره به ثابته خبر امام صاحب خبره کړی دا زما عزتمندو 80 کروڑ عوام امام ابو حنیفہ نام ہی کافی ہے امام ابو حنیفہ رحمه الله یو کس ته حرامي وي یو ماشوم ته حرامي وي خبره مور ته ورسېدا هغه خپل خاوند ته ویلې خاوند راغی رجی تاسو زما بچی ته په کوم بنیاد باندې حرامي ویلې دي او ته وی د خپل خزینه ته پوسوکه نو زما عزتمندو چې خزینه معلوماتو کو خزي ورته یو کنه سړیا او یو رس کم دی زمونږ دا گاونډیان چرته تلو او مونږ کر خمبيره ختم شوی و او زبر کوټي چت ته وختلم او هغه کور ته ورواوړې د موغینه می خمبيره راخسته و او هغه خمبيره چې کم دی ما پوړو کې واچولا او هغه روټي زما د بچی خېټه ته تلو هغه روټي لاړه دا غي وجنه دا دومره نه حسد جوړ شول زما عزتمندو نن زما استا بچي ولی زما استا قدر نہ کی ولی موتا تنیغ نہیں کی شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ فرمائی میں نے کبھی بھی اپنے والد محترم کے سامنے پاؤ پلا کر کبھی نہیں بیٹھ انشاءاللہ دے خپلو بچو تا ادب تربیت خو زما عزتمندو حلال روزی خپلو بچو خېټ یو مور داسې فرمای چې زما بچي زما د غیږ نه کوزیدو قسم پر رب العالمین شپږ سپاره ورته یادوي کمال خبره ده دا هغه ورځ ما ومنله زمونږ هغه مولانا جمیل سے مدرسه تاروکی کنه نو هغه ټول هغه زنانه مور سره الته دي نو ماشومان ملته دي او ماحول جوړ دی ورکه غزوی دی دومره دعاګانې آیات کرسی سورۃ یاسین ما هغه شپږو سپارو هغه خبره زین نه اخسته چې دومره ماشوم او د مور غیږ نه کوزیدل او بیا ډایرکټ شپږ سپار به می ومنله یار واقعي د لپاره ماحول جوړېدل دي د ماحول هغه اثر زما عزتمندو مور خپل بچی ته تی ورکي پي ورکي نو هغه پي پاو دس کې ورکي بسم الله سره ورکي نن خو بس بالماضي د منځ او دس نه کې نو سبو تاو نو هغه ماشوم چې سبا راغړ شي ها ډېرې جوړې خبرې دي زما محترمو ان شاء الله اول د ځان اصلاح کو مخ خپل ټیک نه ښه زمون خپل اصلاح نه ده شوی قسم بالله زجالم
الله تلاس اوچت کړی وي الله اسې نه د قیامت په ورځ سره د دې ګیرې او سره د دې پټکي چېرته د منافقانو په سب کې دې ودرولې نه وي یا الله دا حجونه دا علمونه دا شیزونه موږ نشي بچ کولی یا الله پته به په آخري ټیشن لګي آخري ټیشن چا وګټله چا وبېله چې کله د بدن نه روح پرواز کېږي دغه ټایم کې به دې پته لګي چې اوریجنل مسلمان وي او که 2 نمبر مسلمان وي دغه ټایم کې به دې پته لګي عبدالملک بن مروان چې کله وفات شو په کفن کې په زما عزتمندو په خوځېدو شو په کفن کې په بچو ویلي زمونږ پلار خو ژوندی دی عمر بن عبدالعزیز رحمت الله علیه ورپسې رامخکې شو پلار هم ژوندی نه دی پلار ته عذاب زر شروع شلو چې کله یې وله مخ وکتو مخې تک تور شوی و د قبلې نه وړېدلی وجاړئ په اخري خاتمه باندې نن نه توبه وباسئ عزم وکئ یو قدم راواخله الله وایي یو قدم ما طرف ته راواخله زه 2 قدمه تا طرف ته در واخلم ته ما طرف ته په دې خپلو خپو را روان شي زه په منډه تا طرف ته زما رحمت په منډه تا طرف ته درځي څومره ګناه دې کړې راشه نن خو که چې د مرګ پته نه لګي خو مرګ دپاره تیارې وکړه که نه داسې ده که نه ده وایي د مرګ پته نه لګي او تیارې هم نه کوو نو زموږ نه نور بېوقوف او قمقله شته دا منو چیرې قیامت ورځ را روانه ده د قیامت د آخرت زندگی را روانه ده مرګ را روان دی دا منو که نه منو منو که نه منو هغې دپاره تیارې شته هېڅ تیارې نشته امام ابو حنیفه رحمت الله علیه ټوله زندگی قرآن ما تاسو ته تېره جمعه کې ویلې چې زما محترمو 40 کالو پورې د ماسخوتن په اودس حاجي صاحب د سهار لمونځ کړی 40 کالو نو دې کې به د شپې خوب کړی نه دا هغه هستی د بچی ته وی لوبې کوه خو دې خوا راشه دا خاص ځای چې کم د دیز کې به لوبې نه کوي ولې بابا جان وایي دلته ما 70,000 دفعه د الله کلام ختم کړی او یا زرزل بیت الله شریف ته لاړې زما محترمو د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام روضې له لاړې جنگلې ونیولې او دا سیوخ په اوچته کړه الحمد نه شروع شو والناس ته ورسول پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته هدیه کو دا هغه هستی ده نه یې ولا لګې د سنت اخلي او شونډې رپېدې ته وایي حضرت دا شونډې ودرو ویسې نه پرې کړلی شي او ورته وایي زه به شونډې ودروم ته راته وخودروه دا هغه هستی ده د قرآن او حدیث او چې کله مري واورېږي کله یې زنقدن دی ګیرې داسې نیولې یا پروردګار یا الله هېڅ هم نشته دی یا الله هېڅ هم نشته منزل ډېر اوږد دی سفر ډېر طویل سفر دی قبر دی حشر دی پولیسرات دی الله ستا مخې ته ودرېدل دي څه به کېږي نن مونږ یو مونځ کړی نه په ځان باندې د بزرګۍ شکونه کوو نور راته ټول منافقان ښکاري نه جي نه کوشش وکوي ان شاء الله الله دې په دې ټولو خبرو د عمل کولو توفیق نصیب کړي واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین اللهم ربنا